ګوره یو کس په سفر روان دی او په سفر کې په هغې باندې ماسپښین لمونځ راغی او په سفر کې دغه ماسپښین لمونځ دغه 4 رکعاته فرض دا به ټول ادا کوي که دا به 2 ادا کوي. ډیره اهم او ضروري مسله ده. ګوره یو کس په سفر روان دی پېښور نه کراچي ته یا پېښور نه پنجاب یا وغیره نور ځایونو ته، خو چې هغه تاک د سفر وي، نو هغه چې کوم دی هغه باندې ماسپښین لمونځ راغی، د 4 رکعاته فرض لمونځ 4 رکعتیز لمونځ چې ورته وایي دا به 2 رکعته کوي، په ده باندې لازم 2 رکعته د فرض لمونځ دی. اوس دلته بله مسله ده چې که دغه لمونځ د ده نه قضا شو او دغه د دې ماسپښین لمونځ د قضایي راګرځئ په کور کې، کور ته راغلی او دا د قضایي لمونځ کوي، نو آیا دا به د 4 رکعته راګرځئ که نه 2 رکعته به راګرځئ؟ نو دا به چې کوم دی 2 رکعته لمونځ راګرځئ. سفر کې د ده نه دغه 2 رکعته تري دا به په کور کې هم راګرځئ. اوس که په کور کې د ده نه د 4 رکعته لمونځ تللی او هغه وایي چې زه په سفر کې راګرځوم، نو هغه به چې کوم دی په سفر کې به دا 2 رکعته بیا نه کوي، دا به د 4 رکعته فرض لمونځ راګرځئ. نو امید دی چې پوه شوي به یې. دغه مسله ډېره اهم او ضروري مسله، نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نور ملګري د دې نه هم خبر شي. وما علینا الا البلاغ.